بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زما ګرانو پښتنو بلال جاجي یو ځل بیا تاسو سره مخاطب دی. دا نن ویډیو تاسو لازمي وګورئ. دا محمد اسلم دا بابا چې ما سره ولاړ دی کنه، نو چې ویډیو تاسو وګورئ د دې درد تکلیف تاسو ته پته ولګي، تاسو به حیران پاتې شئ. دا میسج ما هغه خلکو ته دی چې هر سهار زره پاڅېږم په دې رمضان المبارک نه مخکې ما به خلک کتل، خلکو ته بټالیانې وهلې، ګیټونو مخې ته به ولاړو، سوال به کولو، زکات به غوښتلو. هغې ته شرم پکار دی. زکات ورکول حقدار سړي ته چې څوک زکات ورکوي هغې خپله پوهېږي، خو نن سبا دې نه یو روزګار جوړ شوی دی. دې محمد اسلم چاچا نه وشرمېږئ، تاسو ته شرم پکار دی. دا په یو جومات کې خدمتګار و، جومات خدمت پې کولو، په خدمت دوران کې د سره چې کومه واقعه مخې ته راغلې ده د نه منلو خبره ده، خو د ده په قسمت کې به دا لیکلي شي. جومات کې د لایټینګ سیسټم یې لګولو، باڼس یې راخستی و، چېرته په باڼس کې د اوسپنې سیخ و، په غلطۍ کې هغه په 11,000 تارونو باڼس لړه شوی و. خو هغه ورځ ډېره دردناکه ورځ وه چې ده سره کومه واقعه مخې ته راغلې ده که نه، الله دا باقي ورباندې ورحمېږي. دا زړه به له غټ ساتي چې ده سره څه واقعه مخې ته راغلي، ده سره څه شوي دي. دا تاسو کتی شئ، زړه به له غټ کړي. دواړو لاسونو نه معذوره شو د بجلۍ د وجې نه، خو دا هم اوس په دې حال شکر وکاږي. ای دا به الله خوښه وه. اوس هم 5 وخته مونځ جمع سره کوي، دینداره ایمانداره کس دی، په دې حالات کې هم چاته سوال نه کوي. دی وایي چې الله پیدا کړی یم، الله به رزق راکوي، سوال نه څه نه جوړېږي. دی هم تاسو ته دغه مشوره دی. دواړو لاسونو نه معذوره دا بابا تاسو ته هم سوال کوي چې سوال مه کوئ، سوال حرام دی. الله پیدا کړي یو، الله به رزق راکوي. د دې ویډیو مقصد ما هغه خلکو ته دی چې نن سبا یو روزګار جوړ کړی دی، هر ځای کې ګوري سوالګر به ناست وي، دواړه لاسونه به ورپسې په صحت به روغ وي او سوال به کوي. تاسو له شرم پکار دی. دې نه عبرت والی سپین ږیری اوسه پورې دا ما په دې په خپل یاره 10 سال به کېږي چې زه دا ګورم په دې علاقې کې، اوسه پورې دا ما چېرته نه یې کتلی چې چا سره ولاړ وي خپل فریاد یې ورته بیان کړی. نن چې دا ما ځان سره ودرولی دی، دا ما مجبورۍ نه ودرولو. ده ته مې سوال وکړو چې بابا زه خلکو ته یو میسج پیغام ورکوم چې تا نه عبرت والي خپله دیاړي خپله خواري محنت وکړي، دې سوال نه منې شي. الله پاک دا ستاسو عزت وکړي، الله مو تل خوشحال او آباد لره. د دې بابا کنټیکټ موبایل نمبر تاسو سره زه شیر کوم. دته یو فیملی تر سره دی، خپل جاني مالي چې څومره تاسو وس مطابق تعاون ورسره کوئ، نو نمبر به زه تاسو سره شیر کړم، تعاون ورسره وکړئ. دې چا نه نه غواړي، اوس هم درته وایم دې چا نه نه غواړي، خو دا رمضان المبارک برکتي میاشته دی. بلې طرفه دې بابا سره چې څومره تعاون کوئ دا به ستاسو مهرباني وي، خدای هم به نه خرابوي. تاسو ما ته خپل کنټیکټ نمبر وایي چې زه خپلو ګرانو غیرتمنو پښتنو سره دا ستا اواز ما شریک کړو چې تاسو سره کنټیکټ وکړي. الله دې عزت وکړه، الله دې دواړه چارې درته وکړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله دې تاسو ټول کاربینا چې څومره ده، الله دې تاسو ټول عزت وکړي. آمین. الله دواړه جانم خرچه کړه، الله مو عزت وکړه، الله مو هر قسم شر نه مو ساته. آمین. الله مو عزت وکړه. 0334 0334 920 920 49 12 دا د موبایل کنټیکټ نمبر دی. زه به تاسو سره د دې نمبر په سکرین کې هم شیر کړم. الله نه امید ساتم
چې زما ګران غیرتمند پښتانه چې په دنیا هر ځای کې وي الله د تل خوشحاله او کامیاب او آباد لري دې خلکو سره خامخا خپل تعاون وکړئ. والسلام. سلام عزت و عالم